زموږ د اواز وځي کنه اواز تاسو راځي خدي جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې په علم صرف چې کوم دی پاغه کې موږ دغه ویلیو اسم فعل او حرف موږ ویلیو خو تاسو لزه دې یوې خبرې لرازم ما تاسو دا پکچر درسم کړو دا یو دا پکچر تاسو ما درلېږلی نو په دې کې تاسو دا وایم چې چونکې موږ مقدمه وایو نو د مقدمه خلاصه داسې ده چې مقدمه کې به بحث چې دی هغه به د لفظ نه کیږي بیا د دې لفظ درې قسمونه دي مصدر دی مشتق دی جامد دی اصل کې خو موږ د لفظ درې قسمونه اسم فعل حرف ویل خو زمونږ په صرف کې مقصود چې کوم دی نو هغه چونکې دا مصدر او مشتق او جامد دی نو ځکه موږ دې ته راللو به هر حال د لفظ تقسیم به موږ درې سیزونو طرف ته کوو یو مصدر دی مشتق دی او جامد دی بیا به موږ دا مصدر راواخلو نو مصدر چې دی د مصدر نه مشتق راوځي صحیح شول جی د مصدر نه مشتق راوځي او جامد خو په ځای باندې پرې ښودل کېږي دا جامد چې دی نو دا بالکل ګټه ده په دې کې د دې نه نه څه وځي او نه پې څه راوځي یعنې نه دی چا له څه ورکوي او نه دی د چا نه څه اکسپټ کوي او आवाज लग गड़बड़ राजी تاسو وایي چې را جامد چې دی کنه دا ګټه ده مطلب دا د منجمد نه جی 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 بالکل بالکل دا د منجمد نه وتلی صحیح خبره ده یعنی مطلب دا چې ګوره تاسو د مصدر ته وګورئ کنه نو د مصدر نه مشتق راوځي نو ګویا کې دی ورکوونکی دی او دا مشتق دی د مصدر نه راوځي نو دا مصدر چې کوم دی نو نه د دنه څوک وځي او نه دی د چا نه دی بالکل خبره خلک چې نه په سر کار لري نه په چا کار لري دا هغې والا دی نو مطلب نه د دنه وځي او نه دی د چا نه جوړېږي دا مصدر چې دی نو د دنه خو مشتق جوړېږي او مشتق چې دا د مصدر نه جوړېږي صحیح شولی بیا د مشتق کلاس کې دا کشاره ډېر زیات راځي دا به څنګه اوس اواز بالکل برابر شو ښه نو په دې اسماء مشتقاتو کې بیا زموږ سره دی یو اسم فاعل دی اسم مفعول اسم ظرف مکان اسم ظرف زمان اسم علاوه اسم تفضیل دا ټول چې دا اسماء مشتقات یعنی مطلب دا د مصادر نه راوتلي دي افعال مشتقاتو کې زموږ سره چې دی یو فعل ماضی دی فعل مضارع فعل امر او فعل نهی یعنی مطلب دا چې د مصدر نه چې کوم مشتقات موږ ته راوځي نو هغه مشتقات په دوه قسمه دي یو د اسماء مشتقه بل افعال مشتقه د افعال دغه چې کوم دی د اسماء مشتقه دغه دا قسمونه دي اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف مکان اسم ظرف زمان اسم علاوه اسم تفضیل او فعل د افعال مشتقه چې کوم دي پاغه کې یو د فعل ماضی فعل مضارع فعل امر او فعل نهی صحیح شولا دا زمونږه د کلمه کې په مقدمه کې چې موږ سوي دا دغه خلاصه شولا اوس راځو جی دې طرف ته موږ ګوري د اسم تعریف د فعل تعریف او د حرف تعریف ویلې دي او په نحو کې دغه علامات هم موږ ویلې دي اوس راځو د اسم ته نو د اسم زموږ سره دوه قسمونه دي یو د اسم ظاهر او بل د اسم ضمیر اسم ظاهر څه ته ویل کی چې هغه ظاهر ویل کی لکه زید احمد کتاب قلم وغیرہ دا ټول اسماء داسي چې بالکل ظاهر دي اسم ضمیر څه ته ویل کیږي چې هغه د اسم ظاهر په ځای باندې استعمال شي او هغه اسم ظاهر یا مخاطب یا غائب یا متکلم طرف ته اشاره کیږي لکه اوس ګورئ مثلا انا نو د دې متکلم طرف ته اشاره کیږي یعنی میں انت د دې مخاطب طرف ته اشاره کیږي یعنی تو او هوا د دې غائب طرف ته اشاره کیږي یعنی ګره چې زموږ کال وکړي شي ضروري برهان زر وای کلاس کې وعلیکم السلام زر وای کلاس کې نو نه بس هلته پورته دی صحیح ده نو هو چې کوم دی دا ضمیر غایب دی او والا معنا ورکوي صحیح دی جی یا خبر داسې ده چې د اسم یو بل تقسیم د مورب او د مبني کېدلو په اعتبار سره د اسم یو بل تقسیم دی نو د اسم په دغه اعتبار سره دوه قسمونه دي یو د مبني صحیح دی جی کوم تاسو ته وایي
مربع هغه ته وي چې هغه په اخره کې هغه دا ټیکنو والا میوټ کې نو اواز دې ان میوټ کړی دی یو موبایل نو سو چې ټول ځه ان میوټ کما ټیکنو ان میوټ دغه आवाज او بالکل هغه आवाज پکې راځي هغه به دې ته خیال نه ممکن اوس چونکې دغه په دې اپشن مایزه پویګم چې دا وځي خوري دا بیٹو تروڑا کنه اور پکې کینا دا کوم مرګرو کو هغه مایک باندې نو کوشش وکړي چې هغه بند شي خو چې نور مرګرو جان مسلم جان خدي خا مسلم جان مرګره کو هغه خیالي او خپل مایک میوټ کینو خبر خدي مسلم جان اپنا مائک بند کر دو مسلم بس او شو زما په خیال چې आवाज برابر شو خدي د مورب چې دی نو تاسو سماوي چې د سندو قسمونه دی یو د مورب او بل د مبني مورب څه ته وي چې هغه په اخره کې اعراب اکسپټ کوي لکه دا ګوري زیدون دی نو تاسو ګوري زیدون دلته په دې باندې پیش راغلی دی زیدن دلته په دو زبر راغلی دی او زیدین دلته په دو زیر راغلی دی نو دلته دا اعراب اکسپټ کوي لہذا دا زیدون چې دی نو دا مورب شو مبني څه ته ویل کی چې دا په اخره کې اعراب نه اکسپټ کوي او ګوري د اعراب تعلق چې دی هغه د اخري ورډ سره دی تاسو موږ ویلو د اخري حرف سره دی په د اعراب نو تاسو خیال وکئ مبني هغه ته ویل کیږي چې هغه اعراب نه اکسپټ کوي لکه تاسو ګورئ هؤلاء دلته دا هم حمزه زیر ای دی دلته هم دا حمزه زیر ای دی او دلته هم دا حمزه زیر ای دی نو ګورئ هؤلاء چې دا په حالت رفع کې دی یعنی دا فاعل دی خو بیا هم هؤلاء دی رأيت هؤلاء دلته دا مفعول دی او مفعول منصوب خو بیا هم دا حمزه زیر ای دی مررت بهؤلاء د بعد وجن هؤلاء مجرور دی بیا هم په حالت جری کې دی د په حالت جری کې دی او اقشان حمزه زیر ای دی په درې وانو حالاتو کې دی اعراب نه دی اکسپټ کړي په دې وجه سره دا مورب نشو بلکې مبني شو اوس مورب ترازو د مورب زموږ سره درې قسمونه دي یو دی مصدر بل دی مشتق او بل دی جامد نو مصدر تاسو ما ویلو مصدر هغه ته ویل کی چې دا غینه اسماء او افعال را ایستل کیږي لکه النصر چې دی نو ددنه نصر راوتلې ددنه ناصرون راوتلې ددنه ينصرو وغيرها دا ټول تر راوتلې دي مشتق ستوي هغه اسم یا فعل چې هغه د مصدر نه راوځي لکه ګورئ د ضربن نظاربون راوتلې دي د النصر نو نصر راوتلې دي نو دا نصر او ناصرون دا مشتق شو او النصر چې دی دا مصدر شو صحیح شو لګي دا خبره ختمه شوله اوس دی خرازو وزن فعل ته خبره دا سیده چې دا علم الصرف ولدا سي چل کوي چې کله د یوې کلمې وزن راوباسي کنه نو دا غي د لپاره یو تل چې دا او یو ترازو هغه مقرر کړی د چې هغه تفا او عین او لام وي اوس ګوري د فا کلمې په مقابله کې چې کوم حرف راشي هغه تفا کلمه وي د عین کلمې مقابله کې چې راشي هغه ته عین کلمه او د لام کلمې مقابله کې چې راشي هغه ته لام کلمه وي لہذا تاسو د کتابه ته خیال وکئ نو ګورئ خا کتابه د فعل په وزن دی کتابه بر وزن فعل نو تاسو خیال وکئ د کاف د فا په مقابله کې کاف راغلی دی او د عین په مقابله کې تا راغلی دی او د لام په مقابله کې با راغلی لہذا د کاف ته مونږه فا کلمه ویلې شو تا ته چې دین مونږه عین کلمه ویلې شو او با ته مونږه لام کلمه ویلې شو صحیح شو لګي ها دا خبره ختمه شوله اوس راځو دی خو د حروف په اعتبار سره د کلمې او صوت قسمونه دي د حروف په اعتبار سره د حروف په اعتبار سره د کلمې دوه قسمونه دي نو یو چې کوم دی د کلمې په دغه اعتبار سره دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي حروف اصلي بل ته ویل کېږي حروف زائده صحیح شولا حروف اصلي څه ته ویل کېږي حروف اصلي د کلمې هغه حروف ته ویل کېږي چې د کلمې څومره هم ګردانونه دي او څومره هم صيغې دي په هغه صيغو کې هغه ټول پټوله حروف چې دي هغه ګردانيږي او بار بار پکې ویل کېږي لہذا د فا عین لام کلمې په مقابله کې چې کم حروف هم راغلي هغه ته به حروف اصلي ویل کېږي او حروف زائد څه ته ویل کېږي
حروف زائده هغه حروف ته ویل کیږي چې هغه د فا عین لام کلمې نه اوټ وي، یعنی مطلب دا چې هغه په ټول گردان کې نه ویل کیږي بلکې اوړي راوړي، کله بعضی صيغو کې ویل کیږي او بعضی صيغو کې نه ویل کیږي. صحیح شولا؟ لکه زه تاسو ته آسان مثال دا درکم چې مثلا ضربه ده، نو تاسو ګورئ ضربه د فعل په وزن ده، لہذا یو حرف هم د دې نه زائد نشته، لہذا د ضربه ته مونږه وایو په دې ضربه کې ټول په ټول حروف اصلي پراته دي، ځکه چې د فا او عین او د لام کلمې په مقابله کې دي، د دې نه یو حرف هم بار نه دی. یضربو ته کو تاسو راشي نو د یضربو یا ضاربون شو، نو په دې ضاربون کې دا الف چې کم دی نو دا د فا عین لام نه اوټ دی، لکه د ضاربون دی نو دا د فاعلون په وزن باندې دی. اوس چې کله دا د فاعلون په وزن باندې شو نو د فا په مقابله کې ضاد راغی او د عین په مقابله کې چې دی نو را راغی او د لام په مقابله کې با راغی، دا الف چې دی د الف د دې نه زائد دی. خیال هم کړی دی؟ به هر حال حروف زائد هغه حروف ته ویل کیږي چې هغه د فا عین لام کلمې په مقابله کې نه وي او د دې نه هټ کر وي. اوس دلته دا خبره کوي چې جس کلمه میں تمام حروف اصلی ہو کوئی حرف زائد نہ ہو اس کو مجرد کہتے ہیں، یعنی مطلب دا چې د فا عین لام کلمې په مقابله کې راغلی وي او د دې نه اوټ نه وي نو هغه ته مجرد ویل کیږي، او کونه دا هغه نه زائد وي نو هغه ته بیا مزید ویل کیږي. لکه ګورئ زه به تاسو دا خبره وکم په دې کې زه د لیکلو کوشش کوم. ګورئ جی دا زموږ سره چې دی نو ضربه دی، ضربه دې ضربه ته تاسو وګورئ دا د فعل په وزن باندې دی. صحیح شول جی؟ حکمونګ راشو اکرمه، اکرمه ته مونږ راشو نو دا اکرمه د افعل په وزن باندې دی، افعل په وزن باندې دی. نو تاسو خیال وکئ فا عین لام د دین علاوه حمزه دا د سیوا راغلی ده، خیال هم کړی دی حمزه سیوا راغلی، لہذا اکرمه ته مزید وایو او ضربه ته مونږ مجرد وایو، ضربه ته مونږ مجرد وایو ځکه چې د فا عین لام کلمې نه اوټ پکې نه دی راغلی. اکرمه ته مونږ مزید وایو ځکه چې د فا عین لام نه اوټ پکې دلته حمزه راغلی دی. صحیح شول دی؟ دا خبره وشوله. اوس راځو دی خوا فعل کې 4 اقسام. اوس د فعل څلورو قسمونو طرف ته راځو. د فعل زموږ سره څلور قسمونه دي، یو دی ثلاثي مجرد، بل دی ثلاثي مزید، بل دی رباعی مجرد، بل دی رباعی مزید. بالکل آسان دی. گوری ثلاثی مجرد ہوتا ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو، 3 حروف پکی اصلی ہوئی یو حرف پکی زائد نہیں، لکه نصرا دا د فعل په وزن باندې دی. ثلاثی مزید څه ته وي چې د 3 حروف اصلی نه علاوه پکی یو حرف زائد وي، لکه تاسو وګورئ اکرمه د افعل په وزن باندې دی، نو پدې کې دا حمزه چې دی دا پکی سیوا راغلی، لہذا دې ته ثلاثی خو ورته ځکه وي چې فاعل لام د 3 حروف راغلي دي، او مزید ورته ځکه وي چې دا حمزه پکې سیوا راغلی ده، نو ثلاثي مزید شو. صحیح شول دي؟ رباعی مجرد څه ته وي؟ رباعی مجرد هغه ته وي چې د حروف اصلي پکې 4 راغلي، 4 حروف اصلي پکې راغلي او یو حرف زائد هم پکې نه، لکه ګورئ د حرجات دا د فعل ل په وزن باندې دی، نو ګورئ دا دال چې دی دا د فا په مقابله کې دی، ح د عین په مقابله کې دی، را د اولنی لام او جیم د دویم لام په مقابله کې دی. نو تاسو خیال وکړئ د فا عین لام نه یو حرف هم زائد نه دی، لہذا دیتا مجرد وي. او رباعی ورته ځکه وي چې فا عین لام پکې سلور راغلي، ځکه فا پکې یو پیر راغلی، عین پکې یو پیر راغلی او لام پکې 2 پیر راغلی دي، لہذا دا رباعی شو. رباعی 4 ته وي او مجرد ځکه دی چې د فا عین لام نه هټ کر بل اوټ پکې لفظ نه دی راغلی، نو رباعی مجرد شو. رباعی مزید څه ته وي؟ هغه ته ویل کی چې د 4 حروف اصلي نه علاوه پکې یو بل حرف زائد هم راغلی، لکه د تدحرج ته تاسو وګورئ دا د تفعل ل په وزن باندې دی، نو تاسو دې تا ته کو خیال وکړو دا د فا عین لام نه هټ کر دی، د دې نه اوټ دی، نو دا رباعی ځکه دی چې 4 حروف پکې راغلي دي، فا عین لام او لام، خیال هم دی، او چونکی تا د دې نه زائد پکې راغلی ده، نو لہذا دې ته زائد ته مزید ویل کیږي، او 4 حروف پکې راغلي هغه ته رباعی ویل کیږي، لہذا دې ته رباعی مزید ویل کیږي. صحیح شول جی؟ ها اوس را به شومږ د ثلاثي مجرد ته. نو ثلاثي مجرد زموږ سره کل چې دغه دي چې ابواب دي، زه دا تاسو سلیکشن ته غټومه، نو ممکنه ده چې تاسو په دې باندې په خاندا سره پوه شئ. تاسو وګورئ دي فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل او فعلا يفعل، د دې نه چې ابواب جوړیږي دا د ثلاثي مجرد دي، د ثلاثي مجرد ابواب دي. دا به هر حال
دا چې کوم دی نو چې د ثلاثي مجرد ابواب شو او لک شان ټیم به زمونږ لک سیوالږي 7 اقسام ترازو چې زمونږ دا مقدمه چې دنو دا ختم شي ځکه زه به تاسو لا صيغه هم در کوم ان شاء الله. راځو مونږ جی دلته 7 اقسام طرف ته. اول خو بدی کې دا خبره ذهن تکید او حروف علت دې ته مونږ حروف مد وایو لکه واو الف یا دا حروف مد دي. صحیح شول جی. اوس څومره چې هم اسماء دي او افعال دي نو دا ټول په ټوله د دې و قسمونه کېدلی شي. د دې حروف په اعتبار سره د دې و قسمونه کېدلی شي او کو څوک د دې دغه یادې دا شعر نو دا شعر دلته دوی په فارسی کې لیکلی دی صحیح استو مثال استو مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف دای چې دی په شعر کې راوستلی دی. اوس په دې کې 7 اقسام ګوره 7 وای وو ته اقسام قسمونه ته و قسمونه نو د اسم او د فعل و قسمونه راتللی شي. هغه کې اولنې دی صحیح. صحیح بالکل آسان دی یعنی مطلب دا چې فا او عین او لام کلمې په مقابله کې نه حرف علتی نه همزوي او نه د یو جنس 2 حروف وي یعنی ډبل حرف وي. صحیح شولا لکه تاسو د دلته نصره ته تاسو وګورئ نو نصره کې کو تاسو خیال کو نصره د فعل په وزن دی نو ګوره نون صاد را نه پدې کې حرف علت شته نه پکې حمزه شته او نه د یو جنس 2 حروف پکې شته دي. صحیح دی جی. دغه او شو. اوس راځو موږ محموز ته. محموز څه ته ویل کېږي؟ محموز د دلته 2 لیکل پکارو دي کې دي کاونټینګ کې لکشانته غلطي شوی ده خیر ده. محموز څه ته ویل کېږي؟ هر هغه کلمه چې دغه د فاعل عین لام کلمې په مقابله کې حمزه وي. ګوره محموز د حمزې نه وتلې صفه پته لګي. لہذا د فاعل عین لام کلمې په مقابله کې چې کله هم حمزه راشي نو هغه ته محموز ویل کېږي. اوس ګورئ د فا کلمې په مقابله کې چې حمزه راشي هغه ته محموز الفا ویل کېږي. د عین کلمې په مقابله کې چې حمزه راشي هغه ته محموز العین ویل کېږي. او د لام کلمې مقابله کې چې حرف علت راشي نو حمزه راشي نو هغه ته محموز اللام ویل کېږي. لکه تاسو دې ته وګورئ امره دا د فعل په وزن دی. تاسو کو خیال کوئ د فا کلمې مقابله کې حمزه راغلی ده نو دا محموز الفا شو. دلته سعاله دا د فعل په وزن دی د عین کلمې مقابله کې حمزه راغلی لہذا دا محموز العین شو. قرأ کې تاسو ګورئ د لام کلمې مقابله کې حمزه راغلی ده لہذا دا محموز اللام شو. صحیح شو. مثال طرف ته موږ راځو. مثال او د اجوف او د ناقص د دې تعلق د حروف علت سره دی حرف علت. صحیح شو لږی. نو د فا کلمې په مقابله کې چې حرف علت راشي هغه ته مثال ویل کېږي. اوس ګوره حرف علت به یا واو یا به یای نو کو واو راغی مثال واوی ورته ویل کېږي او کو یا راغی مثال یای ورته ویل کېږي. لکه تاسو دې طرف ته خیال وکړئ وعده نو دا د فعل په وزن دی. د فا کلمې مقابله کې واو راغلی لہذا دا مثال واوی شو. او یسره ته تاسو ګورئ د فا کلمې مقابله کې یا راغلی دی نو دا مثالی یای شو. زما आवाज خو تاسو درځي کوي. او جی مولوی صاحب आवाज راځي. صحیح شو جزاکم الله. نو ورپسې بیا موږ اجوف ته راځو. اجوف اصل کې ویل کېږي خالی پیټ ته ویل کېږي خالی پیټ. او نو د مطلب د دې دا شو چې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت راغی نو هغه ته اجوف ویل کېږي. اوس کو حرف علت واو راغی هغه ته مثال واو ویل کېږي او کو یا راغی هغه ته مثال یې ویل کېږي چونکه دا خېټم د انسان په منځ کې وی کنه او فا عین لام کې معین په منځ کې وی نو په دې وجه سره د اجوف ویل کېږي. نو تاسو کو خیال وکړو دې طرف ته کوم غراللو لکه قول دی. نو قول دا د فعل په وزن باندې دی. نو تاسو خیال وکړئ د عین مقابله کې واو راغلی دی نو دا حرف دا اجوف واوی شو. او دلته بیع د یا کلمې د عین کلمې په مقابله کې دا د یا راغلی بیع فعل خیالم دی نو دې ته اجوفي یای ویل کېږي. ناقص طرف ته راځو. ناقص اصل کې ویل کېږي نقصان ته نقصان والا ته ویل کېږي. ناقص هر هغه حرف ته ویل کېږي هر هغه کلمې ته چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی. لہذا کو د فا کلمې په د واو کو راغې ناقصي واوی به ورته ویل کېږي او کو یا راغې ناقصي یایي به ورته ویل کېږي. لکه تاسو د دعون ته وګورئ نو د واو کلمې د لام کلمې مقابله کې واو راغلی ناقصي واوی شو. او دلته رمیون د لام کلمې مقابله کې یا راغلی دی ناقصي یایي شو. صحیح شو لګي. بیا د لفیف زموږ سره 2 قسمونه دي. یو دی لفیف مفروق بل دی لفیف مقرون. د دې تعلق د حرف علت سره دی. صحیح شو لګي. مفروق د فرق نه وتلی دی او مقرون د قرن نه وتلی دی. مفروق فرق یعنی جدا جدا. مقرون
د قرن نوتله یعنی را یوځای چې کله وي صحیح شولا نو لفیف مفروق څه ته ویل کیږي वो होता है जिसके फा और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो लका गोरा दा वक़युन ततासु गोरे द फा او د لام کلمې په مقابله کې حرف علت ته نو دې ته لفیفی مفروق ویل کیږي لفیفی مقرون چې د عین او د لام کلمې په مقابله کې چونکې دا یو بل ته نږدې وي لکه دا دې ته وګورئ دا د طویون د فعلون په وزن دی نو د واو او د یا د عین او د لام کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی چونکې یو بل ته نږدې دی نو ځکه دې ته مقرون ویل کیږي لفیفی مقرون صحیح شولې جی مضاف ویل کیږي دوچن ته دا زموږ سره بالکل اخیری 7 نمبر دی دلته اکاونټینګ دا ما ورانه ذهن نو تللی دی نو چې دې کې تاسو لږ شانتي خلط ملت نشي ذهن 1 2 3 4 هغه کاونټینګ لږ شانتي ډسټرب شوی دی دا 7 نمبر دی 7 نمبر د دې مضاف ویل کیږي دوچن ته یعنی مطلب دا چې د یو جنس دوه حروف کم ځای کې مراشي هغه ته مضاف ویل کیږي نو دغه مضاف بیا په ثلاثي کې راغلی وي او یا په رباعي کې راغلی وي صحیح شول جی ثلاثي کې مطلب دا دی چې د عین او د لام کلمې په مقابله کې د یو جنس دوه حروف رالل نو هغه ته مضاف ثلاثي ویل کیږي لکه د مدن تو ګورئ مدن دا اصل کې یو مد دن میم دال زبر مد دال دو پیش دن مد دن فعلن نو د عین او لام کلمې په مقابله کې د یو جنس دوه حروف رالل دې ته مضاف ثلاثي ویل کیږي مضاف رباعي دې ته ویل کیږي چې د فا او د اولنی لام کلمې په مقابله کې د یو جنس دوه حروف راشي او د عین او د دویم لام کلمې په مقابله کې د یو جنس دوه حروف راشي نو هغه ته مضاف رباعي وایي لکه تاسو ګورئ زلزله دا د فعل له په وزن باندې دي نو تاسو ګورئ د فا او د اولنی لام کلمې مقابله کې زا راغلي او د عین او د دویم لام کلمې په مقابله کې لام راغلي دي نو لہذا دیتا مضاف رباعي ویل کیږي صحیح شول جی بیا راځو دي 12 اقسام ته 12 ویل کیږي 12 اقسام نو ګورئ جی چې اقسام زموږ سره د اسم شو چې اقسام زموږ سره د فعل شو د اسم زموږ سره چې اقسام دي اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف مکان اسم ظرف زمان اسم علاوه اسم تفضیل او د افعال زموږ سره شپږ دي فعل ماضی فعل مضارع فعل امر فعل نهی فعل نفی فعل جهت لہذا مونږ چې روس تکم دغه ترازو دا صورت ویل کیږي صيغو ته مونږ راځو ابواب ته مونږ راځو نو په دې ابواب کې مونږ دا ټول قسمه خبرونه مونږ بحث کوو اسم فاعل بم پکې راولو اسم مفعول بم پکې راولو اسم ظرف مکان اسم ظرف زمان اسم علا اسم تفضیل همدغه رنګ فعل ماضی فعل مضارع فعل امر فعل نهی او فعل نفی او فعل جهت دا ټول پټول چې دي نو دا به مونږ په ابواب کې راولو صحیح شول دي اوس دا سیده چې زب تاسو ته دغه درولېګم ابواب بز درولېګم اولنې باب زموږ سره تاسو کو خیال کوي دي چې مونږ ویلو چې اولنې باب زموږ سره فعل يفعلوا دي نو فعل يفعلوا چې دي دا د ضرب يضرب په وزن باندې دي بلکې د دینه کومه مخکې لاړلو او فعل يفعلوا ته مونږ لاړلو فعل يفعلوا کوم ځای کې دي فعل يفعلوا دا د زموږ سره فعل يفعلوا دا د نصر ينصر په وزن باندې دي لہذا نصر اول بچ دي نو تاسو نصر ينصر د دې یو بالکل یو تصرف صغیر ویل کیږي صغیر ویل کی وړو کیتا نو پاره کې وړو کې گردان وي یو تصرف کبیر ویل کی کبیر وای غټ تا او صرف ویل کی گردان تا نو صرف صغیر وړو کې گردان صرف کبیر غټ گردان نو اول به موږ غټ وړو کې گردان یاد کو نو چې وړو کې گردان میاد کو غټ گردان په خپل هغه سره یادول شو لہذا ز صرف صغیر چې دینو چونګې زموږ ټیم ختم شو دا د نیمه ګنټي دا زوم او 3 منټه کې پاتې دي کو تاسو کوېسچن کوي نو دا به زه په دې سره ختموم خو به هر حال زه تاسو ته چې دی نو د نصر ينصر دغه صرف صغیر زه تاسو درلېږم او بیا کو څه خبرې نو به ان شاء الله زه تاسو په دغه باندې ویم په واتس اپ باندې ویم صحیح شو لګي او اوس کو مرګ